آگاه د خپل مرګه هیڅ یو بشر نه دی، سامان د 100 کالو سبانه خبر نه دی. د کلون انتظامات کوي، کال لبدا کوم بل لبدا کوم، سکالی 2 جریبه دي، کال لبا 4 جریبه، سکالی دا دسی دی او کال لبا دسی. دا هغه ټول امیدونه او ټول ارزوګانې هغه په سمندر لوشي، پته نه لګي. تا د اختر د پاره جوړه غستې ده، ټیلر لدی ورکړی ده، هیڅ پته نه لګي. کېدای شي ستا د حصې کفنم فیصل آباد والو تیار کړي او مارکیټ ته را لېږلی، څه پته لګي. زموږ د ناوګۍ یو مشر وفات شو 100 کلونه مخکې. زه د ناوګۍ کې ټیلر دی، هغه لاړم، ما ته وي مولوي صاحب یو کار وشو میسو، بیا هغه پورې 2 جوړې نیمایاو، وی دا باچا را کړ وی چې دا مال وګنډه. سړی خو د دنیا نه لاړ، هغه لاړ، کپړې دا پرتی. محترمو د مرګ څه پته لګي نه بوډا ګوري، نه ځوان ګوري، نه روغ ګوري، نه ننظور ګوري. اسپتال ته چې خلک ځي نو مرګ له نه ځي، یاره وایي دې دپاره ځمه چې ځان له علاج وکړم. خو که تاسو خیال کړئ که نه د اسپتال نه ګوره ټول روغ هم نه راوځي، د اسپتال نه د ډېرو جنازې هم راوځي. دا ولې دی خو دغلته مرګ له نه وتلی، دا فیصله د بل چا ده، دا حکم د بل چا دی. الا خبردار دا خبر واورئ، له الخلق والامر، دا کائنات پیدا کړی هم هغه دی او په دې باندې واک او اختیار هم د هغه چلیږي. عزیزانو د رمضان مبارک میاشت الله پاک طرف ته رجوع، زمنګ روجي، زمنګ تراوی، زمنګ ذکر، زمنګ عبادات په داسې طریقې سره څومره کمی شوی دی، په هغې توبه استغفار وکړو. او حدیث کې راځي د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله ټولو صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، صحیح فرمایلی. یاد ساتئ جبرائیل علیہ السلام خیری کړلی او نبی علیہ السلام پی امین ویلی. هلاک دي شي هغه څوک چې د رمضان میاشت په هغه باندې راله او د هغه بخانه ونه شوه. سوچ وکئ نو داسې د الله رب العزت بندگی د الله عبادت وکړو چې دا میاشت زمونږ د پاره د مغفرت ذریعه وګرځي. خو زمونږ ډېر رونه او زمونږ ډېرې خویندې اوس هم په غفلت کې پراته دي، چېرته به شي او ډېر پکې څه وایي په روژه خو اړه پوه نه شوم، ولې بس سهار پشمنې وکړم اکټ ته وخېږم، ماسپښین مانځله پاسم، مونځ وکړم، بیا د ناوګۍ بازار ته وځم، جو ځان له روژه ماتې یو څه بل څه بل څه بل څه، بس په دې کې ماښام شي ته پسې پوه شي. قرآن تلاوت نشته دی، ذکر نشته دی، د الله یاد نشته، دعاګانې نشته، ولې دا روژه د دې دپاره وه. عزیزانو څومره کمی زمونږ نه په دې 30 روژو کې شوی دی، په دې باندې ټول توبه استغفار وکړو. موږ ټول خطاکار یو، ټول ګناهګار یو، او باقی چې څومره ورځې پاتې دي زما محترمو د الله په کور کې د الله سره لوز وکړو، زما سره نه. موږ ټول دې ټیم کې د الله پاک میلمانه یو او د ختم قرآن په موقع باندې راجمع شوي یو. دا ډېره مبارکه موقع ده، ګوره یاد ساتئ، ډېر خوش قسمته یې، ډېر بختاور یې چې الله تبارک وتعالی راوستی. او دا شپږ شپې تاسو د الله تبارک وتعالی دا کلام واورېدو، دا ډېره لویه قرباني ده. الله تعالی دې موږ ټولو ته اخلاص او للهیت را نصیب کړي. اخلاص لوی چیز د الله پاک رضا، الله پاک رضا، الله په هغه عمل باندې خوشحالیږي چې خالص د هغه دپاره وکړی شي، او چې الله پاک خوشحاله شو، الله رضا شو کنه، ورضوان من الله اکبر، د الله تعالی د رضا نه لوی دولت ګورې بل نشته. د لوی قرباني تاسو وکړه، راغلی د الله کلام خو واورېدو، الله ته ودرېدی، ډېره لویه خبره ده. ډېر خوش قسمته یې، خوش قسمته یې. ډېر خلک داسې دی هغوی سره د فرض د مانځه دپاره ټیم نشته چې جمعات ته راشي صرف فرض منځو کې، بیا 4-5 شپږ سپارې روزانه د الله په کور کې په تراو کې اورېدو ډېر ګران کار دی. بختور یې، د الله شکر ادا کوي، که په دې باندې د الله شکر ادا که الله تعالی به د نور توفیق درکړي، الله به د نور توفیق درکړي. عزیزانو
الله پاک طرف ته رجوع کو، الله پاک راضي کو، الله پاک خوشاله کو، د خپل اعمالو د هغې فکر وکړو، د الله کورونه آباد کو. د رمضان میاش د الله رب العزت کور آبادول، د الله کورونه آبادول دا د مسلمان ذمہواری ده. یاد ساتئ، دا به مسلمان آبادی، جماعت آبادی دا د مسلمان په ذمه ده. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. جماعتونه هغه خلک آبادی چې په الله باندې ایمان لري. زما ستا د جماعت سره محبتي، زما ستا د قرآن سره محبتي، زما ستا د نبی علیه الصلاة والسلام سره محبتي، زما ستا د علم سره، د عالم سره، د هغه سره محبتي.